مبارک زیب به هم په آئینی ترمیم کې خپل اوټ د عمران خان خلاف پول کوي او د عمران خان خلاف په اسمبلی کې په بینچز باندې کینی چې په دې وجه باندې په مبارک زیب باندې په میډیا باندې ډېر غټ تنقیدونه روان دي، مختلف قسم خبرې ورپسې کیږي. خو د باجوړ چې څومره هم خلک دي کوم خلکو مبارک زیب ته ووټ ورکړی دی، اینو په دې ویډیو کې زه یو سوال کوم او کمنټ په تاسو ضرور کوئ. دا ویډیو هر باجوړ والا سړي ته ورسوئ کوم چې د ریحان زیب د روډ د مبارک زیب د علاقې سړی دی او هغه ولا ووټ ورکړی دی. تاسو نه به په دې ویډیو کې یو پوښتنه کوم او کمنټ کې به جواب ضرور راکوئ، ځکه په مبارک زیب باندې اوس دا قسم الزامات لګي چې مبارک زیب خپل مړ ورور ریحان زیب چې کوم دی هغه هم خرڅ کو، خپل ضمیر خرڅ کو، د عمران خان خلاف کېناستو، چونکې مبارک زیب چې کوم دی د الیکشن آزاد امیدوار لړاو کړی دی. خو د به چې کله الیکشن ټایم کې خپل کمپین چلولو نو هغه ټایم کې به د وی چې زه د عمران خان سپاهي ما، زما ورور هم د عمران خان سپاهي او زه هم د عمران خان سپاهي ما. مبارک زیب چې کوم دی چې کله د ضرور شهید شو ریحان زیب، الله پاک توبه بخي، بار بار مونږ یادو په میډیا باندې هم بار بار یادېږي، ښه خبره نه ده. خو چونکې دې کې مبارک زیب چې کم کار کړی دی نو خامخا به د هغه ورور چې کوم دی ریحان زیب یادېږي، الله پاک توبه بخي. ریحان زیب د پی ټی آی لیډر، پی ټی آی د پاره ډېرې سختې برداشت کړې وي، پی ټی آی د پاره ډېرې قربانیانې ورکړې وي. د هغه د شهادت نه پس خلکو مبارک زیب رامخکې کو چې ته الیکشن له ودرېږه، چونکې په دغه علاقه کې نور هم د پی ټی آی دغه چې ایله د پی ټی آی د طرفې ټیکټ هم میلاو شو، خو دله د پی ټی آی د طرفې ټیکټ نه میلاوېدو نو د آزاد امیدوار ودرېدو. خو د به چې کوم الیکشن کې کمپین چلولو د به وي زه د عمران خان سپاهي ما او عمران خان د پاره زما ورور هم ځان قربان کو، زه به هم د عمران خان د پاره خپل قرباني ورکوم. د اوټ د عمران خان په دغه اشته کنه دا تاسو مالا کمنټ وای، د باجوړ چې څومره هم خلک تاسو مالا کمنټ کې وای چې مبارک زیب له تاسو اوټ د عمران خان په وجه ورکړی دی او کنه تاسو ایز آزاد امیدوار ورکړی، تاسو وی چې دی موږ په خپل سیمه کې کار کوي، دی به د موږ سیمه له ډیولپمنٹ ورکړي، په دې وجه مو ورکړی کنه د عمران خان د سپورټ په وجه مو ورکړی. پهله نه خو تاسو دا کمنټ مالو کوي ځکه ډیر خلک هم دا وای چې د اوټ د عمران خان په نوم ایشتل دي. ښه د الیکشن نه پس د چې کله الیکشن وګټل نو هغه نه پس هم د دعوی کولی چې زه د عمران خان سپاهي ما او زه به عمران خان سره خپل وفا نباوم، زه به عمران خان سره تر اخره پورې يم چې بیا د پی ټی آی وفد سره د ملاقاتونه هم شوي، الیمین ګنډاپور سره هم د ملاقات شوي وي، ای د ښه سیټیسفاید کړی و. خو اوس چې کوم آئینی ترمیم دی هغه کې به د عمران خان خلاف اوټ چې کوم دی پوسټ کوي، د عمران خان خلاف په د خپل اوټ پول کوي، د عمران خان خلاف نه بلکې د پاکستان چې څومره هم خلک ته نه غواړي چې د آئینی ترمیم وشي او ډېر غټ غټ ججز هم نه غواړي چې د آئینی ترمیم وشي، ځکه چې د آئینی ترمیم کې به د غټو غټو ججز د لاسو اختیارات زی. چیف جسټس چې کوم د ملک راځي کنه نو اب حکومت سلیکټ کوي، 12 رکنی یو کمیټي به جوړیږي، ای به د ملک چیف جسټس سلیکټ کوي جی، چونکې مخکې د پاکستان د چې کوم آئینو د هغې مطابق سینیارټي باندې به ججز را روانو، یو چیف جسټس په چې کله ریټایر شو نو هغه پسې به چې بل کوم چیف جسټس هغه به د پاکستان مطلب چې کوم هغه پسې بل سینیر جج به د پاکستان چیف جسټس جوړ شو جی. اوس دی چې دا کوم آئینی ترمیم کوي نو دې مطابق دی به 12 رکنی کمیټي جوړي او هغه به چیف جسټس راولي په خپل خوخه باندې لکه سینیارټي اکاته تی بیخي وته، چونکې اوس چې کوم قاضي فیض عیسی دی د ریټایرمنټ نه پس بل چې کوم جج دی جسټس منصور علي شاه صاحب دی چې هغه دی نه غواړي چې هغه د پاکستان چیف جسټس جوړ شي، چونکې حق داغه دی. خو اوس دی آئین کې ردو بدل کوي، آئینی ترمیم کوي او آئینی ترمیم د پاره بدای د دې خلکو نوټونه اخلي چې کې به مبارک زیب هم شامل وي، کې به هم خپل اوټ چې کوم دی مسلم لیگ نون ته ورکوي او هغه چې کله خپل د آئینی ترمیم پاس کړي نو بیا به هغه د ملک چیف جسټس فیصله کوي جی، هغه به د ملک چیف جسټس راولي چې څوک یې خوښي کم د هغې تابع سړی وي به راولي او د چیف جسټس په کرسۍ باندې به کښېنئ. نو تاسو اوس ماله وایئ چې حکومت یو سړی د چیف جسټس په کرسۍ کښېنوي نو به د حکومت خلاف فیصله وکړي، بالکل نه. خیر دا خو د باجوړ حوالې سره باجوړ څومره هم غیور خلک دي، ای د پاره د ویډیو کې زما پیغام دا چې تاسو کمنټ وکړئ چې تاسو مبارک زیب له وټ د عمران خان په وجه ورکړی دی که نه د خپل پرسنل په وجه تاسو دغه آزاد امیدوار ولاړو، تاسو دغه مینوال وای ځکه مو ورکړی که نه د عمران خان په وجه مو ورکړی، نو کمنټ ضرور وکړئ جی.